بسم الله الرحمن الرحيم كل ما في السماوات والأرض كل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ته ووایه چې په اسمانونو او په ځمکه کې څه دي هغه د چا دي؟ ته په خپله ووایه چې هغه د الله دي. هغه رحم کول په خپل ځان باندې لازم کړي دي. هغه به ضرور تاسو د قیامت په ورځ راجمع کړي، د کم په راتلو کې چې هیڅ شک نشته. او کومو خلکو چې ځان په نقصان کې اچولی دی هغه ایمان راوړونکي دي. وله ما سکن فی اللیل والنهار وهو السمیع العلیم. او د شپې په تیارې کې او د ورځې په رڼا کې هر څه چې اوسیږي هغه ټول د الله مخلوق دی او هغه اوریدونکی او پوهه دی. قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. ته ووایه چې آیا زه الله تعالی پرېږدم او بل څوک خپل کارساز جوړ کم چې اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي او هغه ټولو له روزي ورکوي او هغه له څوک روزي نه ورکوي؟ ورته ووایه چې ما ته خو دا حکم شوی دی چې زه دې په ټولو کې لومبی اسلام قبول کم، او ما ته حکم شوی دی چې ته د مشرکانو نه نشې. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. ورته ووایه چې که زه د خپل رب نافرمانی وکړم نو ما سره د یوې لویې ورځې د عذاب یره ده.